ډیره زیاته مننه. توپان صاحب کالونه ډیر زیات را روان دي، خو بیا هم یو ورور کال وکړه که نه، لکه وی نګران حکومت کې چې کوم دی نو دلته کې صحت کارډ هم بند شو، او دا صحت کارډ چې کوم دی دا یو ډیره مقبوله منصوبه ده. په دې سیاسي خلک خبر هم نه کوي، ځکه چې د دې خلکو خو به بیا د ګمراه کولو لپاره دا یو او دا هم اسټابلیشمنټ کړی و. دا خو هغه ټیم کې پراډکټ په 2018 کې نو هغوی ولې یو ښه منصوبه ورکړې وه، دې له نه ورکړی چې دې کې ته غبن وکړه، دې کې ته کمیشنې والا، دې کې ته بلاج جوا چې کوم دی د خلکو اپریشن وکړه، نارمل ډیلیوري چې کوم دی ته په غټ اپریشن نو ایرم نه پکې زیات کرپشن په دې کې وشو. اوس دغه خلک چې هغې کې بند شو نو دې له تنظیم ترمیم نه دی شوی. دا و چې تر کومې دا صوبه ته قرضداري کې نو صحت کارډ چلوه، او که کله بیا د قرضونه ختمې نو صحت کارډ بند کړه. دغه یو خبره. حلب خان وایي دا صحت کارډ چې و نو دا پاکستان کارډ و او د دې بنیاد یې خو نواز شریف و. خو هغه وخت کې پالیسي دا وه چې مطلب دا دی چې سروی کېده چې کم خلک حقدار دي. کله چې دوی په اقتدار کې رالل نو مطلب دا دی چې دوی د هغه سیاسي پراګرس او د دغې دغه لپاره एकदम A to Z ټول خلک اقدار کړل. لکه د نادرا په پالیسۍ یې وکړل چې کم سړي سره شناختي کارت دی نو هغه اقدار کړ. نو په هغې کې مطلب دا دی چې له ګورنمنټ خلک رالل، په هغې کې YP رالل، په هغې کې بیروکریټ رالل، په هغې کې سرمایهدار، جاګیردار، کارخانهدار، هر هغه سړی چې هغه سره د نادرا شناختي کارت دی د صحت کارت حقدار شو. اوس مطلب دا دی چې 50-60% خلک خو داسې دي چې هغه مطلب دا دی د خپل صحت د اقبال د هغه وسایل، د هغه روزګار، د هغه جایداد، د هغه فکټرۍ، د هغه بندوبست دومره دی چې هغه د خپل صحت خیال په خپله ساتلی شي. د حکومت صحت کارت ته ضرورت نشته، خو دوی ولی فیسیلیټي ورکړل. لکه زه به تا ته ویم د چارسدې ټول خانان، د دې خیبر پښتونخوا ټول کارخانهدار، سرمایهدار، جاګیردار، بیروکریسي، په هغې کې د هرې ادارې افسران، په هغې کې مطلب دا دی د هرې طبقې خلک، په هغې کې اربپتیان، کروړپتیان، لکپتیان او دیاړي مار ته په یو نظر وکتل او ټول د صحت کارډ نه. اول خو مطلب دا دی چې دا پالیسي په داسې طریقه چې کم خلکو د ځان علاج نشو کولی، کم خلک چې ضرورتمند وو چې هغه د صحت کارډ حقدار وي. او بیا صحت کارډ طریقه کار هم داسې وي چې لکه په تا په هسپتال کې 100,000 ولګي، ته خو رضانه خبر نه که نه چې په ما څو ولګېدي، ستا خو ضرورتي علاج دپاره مطلب دا دی ته هسپتال ته تلي، یا برې مور بوتلي، یا برې لور، ښځه، خور وغیره، پلار، زوی، چا سره به تلي، یا په خپله بیمارې، نو تا ته خو دا پته نه لګي. ته خو هغه وخت په منډو تړئ چې یاره زما په مریض خرچه څانه راله، د هغې نه ته نه خبر. نو که ستا په مریض 100,000 خرچه راغلي و بل یې د 2 لکو جوړېږي نو هم تا ته پته نه لګي. خو بیا په دې کې زیات مطلب دا دی داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې یو سړی د اپریشن حقدار نه دی او په هغه ړومبور و دی، خو بس د چارسدې هسپتال کې خو اپنډیسایډ له زور ورکړی اپریشنونه. نو صحت کارډ چې کوم دی ټوله پیدا چې کومه ده نو دا د محکمه صحت تره، بالا افسرانو تره، بیا هغه ډاکټرانو تره کوم چې مطلب دا په صحت کارډ کې انوالي او علاج کوي، او بیا هغې خلکو ته چا سره چې دغه ټیکي دي، دغه میډیسن دي، دغه بزنس دی، نو دغې خلکو ته د دې په دی خو مطلب دا دی چې څنګه دا په لومړي فرصت کې دا منصوبه راوته وې چې سروی به کېږي او هغه سړی چې مستحق وي، اوس خو پکې مستحق نشته. اوس خو صحت کارډ کارخانهدار هم حقدار دی، لکه څنګه چې ما ته په خپلو خبرو کې وي سرمایهدار، جاګیردار، اربپتي، کروړپتي، لکپتي او د پټي مزدورو یا دیاړي مار یا ګلکار سره مزدورو هم پکې حقدار دی. یو صحت په نادرا شناختي کارډ باندې شوی دی نو هر سړی پکې حقدار دی. نو یو خو دا پالیسي غلطه ده چې د دې خیبر پښتونخوا هر پیدایشي هر شهري چې کوم دی حقدار دی، نو ټول حقدار نه دي. دې کې خو داسې خلک دي چې هغه د بل علاج کولی شي، د خپل علاج خو پرېږده چې هغه د بل سړي علاج کولی شي. نه دا ګوره لکه دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هم خانانو واغسته، غریب چې کم دی هغه دې جاړي، موږ له دا کونډې رونډې راځي چې چاته وي ګوته دې نه لګي، چاته وي شهادي کارډ کې دا چل دی، دغه شانتې چې کم دی نو د صحت کارډ هم دغه دی. خو په دې په یو کلي کې یو کس اپریشن کړي دا ډنډوره وي یاره بس هغې رامخې ته کړي وي یاره پلانکي چې کم دی که نه دونه پې لګېدی، لکه تا 10 لک روپۍ تا دا به ستا کارډ ته راځي. خو بله دې ته سوچ وکړه چې دا په چا چې اپریشن کړی دی یاره الله دې زر ناظر کړي او ما ته دې کال وکړي چې ما اپریشن کړی دی او ما بار پیسې نه دي لګولې، بس
ما ټولې پیسې په مو لګېدې او بار ما په ځان یو روپۍ هم نه ده لګولې په دې باندې زه را سره خبرو کې خلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک کوم دی نه باچا چاپه دی هرکلی درته یم باچا صاحب سره یو خبره بله صحت کار جی جی دا خو چې هلته تاسو دوی ولیکي نو دا دوی په تا باندې نه رهي دا خو ډاکټر په خپله راغلی او چې کله یې جنډکۍ کور ده او نو هلته ته وایي یاره بس دا اخري دوی وایي دا نشته دی موږ سره دا ځان له بهر راوالي د دې خو پته ونه لګي ستا له هغوی راواغسته روای نه غسته څه چې دې وکړو څه یې ونه کړو او اصلي یې درکړه او دیسي یې درکړه د دې هم پته نه لګي ناششتې والا یې درکړه بس څه به ووایو نو چې خبره کوو یاره ویدې وي صحت کارت پسې لګیا دي غالبا هغه صحت کارت چې موږ بندو نو 35,000 روپۍ چې کټ شوي او نو 35,000 کې خو او چې کومه دوی وه موږ چې واپس راتلو د هغې څه 7,000 روپو دوی موږ بیا بار راواغست هغه پاره مې دننه یوړو یار وې دا نشته دی واپس یې راوړو صحت کارت بند کړو صحیح صحیح ډېر پېښور د جرنیلي هسپتال خبره جرنیلي هسپتال خبره کوي ډېره زیاته مننه بل یو مریض و بره نه راپروت و هغه موږ بوتلو هلته به نه پرچه یو شي بیا وایي دننه نو دا دوی نشته وی دا موږ سره نه میلاوېږي دا بار راوالي نه بار راوالي او تا ته مریض پروت دي ضرور به رالي او هغې کې کټ کی درنه کټکۍ یې درنه خو هغه ټیم کې تا ته ضرورت دی ته خو ورته به یې سارېدی شي نه ته به ضرور رالي قرض به کې خو راخلې به 10,000 روپو خو صرف هغوی چې کټ کړی که کټ کړی دا که تقریبا چې زیاتې لګېدلي نو 8,000 روپو د وایي د هغه نه وه لګېدلي او 35,000 روپۍ مریض ته تکلیف دی بس راولی نشي ستن ورته وکړو چې څنګه به ټول پراډیان دي بس الله دې ورسره پی کړي